بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم د پاکستان تحریک انصاف سمرا هم استفاقہ نے سپیکر قومی اسمبلی سرا پرتے ہوئے اگر ٹولے منظور شوئے او پاکستان تحریک انصاف دے واقع پا عملی تو کا باندے قومی اسمبلی کے ٹول نمائندگی داوی ختم شوا. تقریباً 124 استفاقہ نے ورکڑے شوے ہوئے او آغا استفاقہ نا زیادے ورچ 124 آغا وقت کے ہوئے او صدا اوی ریزرو ممبر ہم شاملو نو ټولونه اول یولس استفاقہ نے منظور شوے اگے کی یو ممبر دا ہوئے چې دا استفاع زمان ندا اگر تا عدالت سٹے ورکڑا لس منظور شوے او آغا لسو کے دعا دا زنانو نشستو نو بیا آگے نا پاس چکائیں باقی پاتے ہوئے اگے کے 40 یو پیرا منظور شوے 35 بخانا غوارم 35 یو پیرا منظور شوے او 35 دوبارہ منظور شوے دا اویا استفاقانے وے چی دا منظور شوے او کمونگ دا راغنڈے کو تقریباً اتیا دغا استفاقانے جوڑی گی دا غینا پس سلور سلویخ 124 ٹوٹل استفاقانے وے سلور سلویخ پاتے وے او پا آگے باندے لگا مسئلہ جوڑا ہوا چی آیا دا منظوری گی او کنا پاکستان تحریک انصاف دا خواہش ہو یا دا مطالبہ ہوا دا کوشش ہو چی دا منظور نشی او آگوی واپس قومی اسمبلی کی راشی قومی اسمبلی کی کینی خو آگا استفاقانے ہم پرون دا قومی اسمبلی سپیکر منظور کڑے نن سہار آگا منظور کڑے او آگوی ہم اس با ڈی نوٹیفائی شی نو مطلب دا چی پا عملی توگا چی کم 124 استفاقانے پاکستان تحریک انصاف پر کڑے وے آگا ٹولے منظور شوے او دے وقت کہ کم اویش ممبران دا ہوئی پاتے کی گی آغا اویش ممبران دی چی اگوی سرا نوم خدا پاکستان تحریک انصاف دے خدا عہدہ اگوی سرا دے وقت دا پاکستان تحریک انصاف نا دا آغا منحرف اراکین دی کم چی پاکستان تحریک انصاف نا تلی دی خپشیوی دی او ٹکٹ خواہی سرا دا پی ٹی آئی دے راجہ ریاض صاحب دا اگوی پارلیمانی لیڈر دے التکی اپوزیشن لیڈر ہم دے خو اگوی پاکستان تحریک انصاف کے پاتے ندی نو دے وقت کے ایوان کے دا اگوی نمائندگی خوشتا خو آغا نمائندگی نا کم چی دائی دا پارٹی دا اور دے وقت کے سا عجیبہ گنتے کہ یو سیاست روان دے پا قومی اسمبلی کے چی پاکستان تحریک انصاف سکی لگیا دے اور بیا پسے پی ڈی ایم سکی لگیا دا پاکستان تحریک انصاف خپل ټولو خبرونه دے وقت کے واپس کیگی لگیا دا اگے نا اگوی ریورس گیر لگولے دے خو اگوی سرا سرا منگاو کتا چے پی ڈی ایم یا موجودہ حکومت ہم خپل ہر خبرنا واپس کیگی لگیا دا اور یوے خبر تا ہم اگوی نئی ساری گی بار بار با اگوی مطالبہ کولا دا بے ویل چے دا ایوان دا سیاست دا پارا دے راش ہے ایوان کے سیاستوں کے پسڑکونو باندے اس قسمہ فیصلے نہ حل کیگی خو کلا چے عمران خان صاحب فیصلہ اکڑا چے با ایوان تا واپس رازی پا آغا وقت کے زمونگا ٹول سمرا ہم حکومت تے آغا یوزیشو اور عمران خان صاحب آغا لارے بند اکڑا اس آغا ایوان تا نشی رات لے بلکہ صرف عمران خان صاحب ہی رات لیشی دا آغا ضمنی الیکشن کے چکم آغا وہ نشستونا گٹلی دی دا آغا اونا آغا ایم این اے دے چاگراشی نو آغا با ٹولونا اول دا سپیکر نا حل فخلی اور بیا با آغا التا ایم این اے وی خو آغا خبر باغی سر تزی اور کنا ولچے باقی ٹول ممبران دے وقت دا پاکستان تحریک انصاف التا نا اس مستعفی دی آغوی نور ایم این اے سپاتے نشو دا آغوی رکنیت کما استفاع چی آغوی پا اپریل کے ورکڑے وا آغا اس دارا منظور شوا اور آغا خبر تقریباً سا لس میاشتے پس آغوی رکنیت ختمی کی لگیا دے دے سا منگو گورو چو دا حلقے خالی شوے نو باغی باندے با اس دا انتخابات اس صورتحالی الیکشن کمیشن ترسا پورے دے باندے اس قسمہ صلاح عمل ندے جاری کرے ذریعے داوئی کہ الیکشن کمیشن سرا فنڈز نشتہ دے آغوی سرا پیسی نشتہ دے آغوی پا دے باندے گیلا مندی چی آیا مونگ سرا دا پیسی برابری گی موقعنا مونگ خدا چکم ضمنی الیکشن دے آغا کولے ہم نشو کہ ضمنی الیکشن نکی گی ضمنی الیکشن نشی کولے نو بیا با داغا نشستونو باندے الیکشن سوک کئی چکم حل کی دی آیا داغا زینا با نمائندگی ختمی گی دا آغا زین منتخب خلق با صورتحالی دا یو عجیبہ ہوتے صورتحال دے وقت کے جوڑ دے اور داغا الیکشن کمیشن لخوا چکم دے وقت کے خبر روانی دی دا داغا ٹولو حلقو نمائندگی چی دا آغا عدم نمائندگی طرف تا یا دا نمائندگی نا محرومی طرف تا خبر روان دا پا دیر سبا خبر کہو چی آخر دا با کی گی سا پاکستان تحریک انصاف داغا نشستونا خالی خوشو اغل تبا اس رازی سوک خویو وڑے شمدمی نپس بیا ہر کلے وایو امون خبر اکو لگیا یو دا
قومی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کومې استفاګانې منظورې شوي دي هغې حوالې سره چې پاکستان تحریک انصاف دغه حلقې اوس خالي شوې نن نه 8 میاشتې مخکې هغوی دغه استفاګانې ورکړې وې اوس هغه منظورې شوې څومره هغه اثر لري او دا حلقې چې کومې خالي شوې آیا دوی ته به نمایندګي ملو شي او که نه عام انتخابات کې اوس هم تقریبا دغه 9 میاشتې موجودې دي په دې څه خبره کوو د وخت کې موږ سره سینئر صحافي تجزیه کار او اسلام آباد کې د انډیپینډنټ اردو سینئر کورسپونډنټ عبدالله جان صاحب موجود دی سر ډیره شکریہ عبدالله صاحب اول خو دا ووایه سر چې دا سیاست کم طرف ته روان دی اول عمران خان صاحب ټوله اسمبلی جعلي وګرځوله اسمبلی نه لاړه بهر کېناسته ټولو به ورته وی چې راشه بار احتجاج مه کوه اسمبلی کې دننه ته خپل آواز اوچت کا دا پلیټ فارم ستا راپاره دی پولیټیکل پارټیانو عدالت ورته بار بار دا خبره کړې ده او چې کله هغه راتګ ته تیار شو نو ټولې استفاګانې منظورې کړې او بالکل لاس یې خپې ته کټ کړې ځان له بالکل یوازې پرېښوده دا د کوم لیول سیاست سره روان دی دې وخت کې مطلب ګوره دا سیاست دوه قسمونه دي کنه یو احتجاجي سیاست دی او یو چې دی هغه انتخابي سیاست دی انتخابي سیاست چې کله کینو سیستم کې تن نه بیکې احتجاجي سیاست چې دی هغه په سړک باندې کی عمران خان صاحب مطلب چې هغوی نه اوس هغوی څه منصوبه بندي د مخکې دپاره مستقبل دپاره هغه به کتل کېږي خو فی الحال دا ښکاري چې هغوی انتخابي سیاست یا سیسټم نه بار شوي دي د استفاګانو کې نه پاس کنه دي اوس هغوی سره صرف یو آپشن دی د سړک د تګ بار وتل مطلب چې احتجاجي سیاست چې موږ ورته وایو او هغه احتجاجي سیاست چې دی هغه دونه افیکټیو نه وي ولې چې سړی سیسټم نه بالکل هغه نظام نه بار شي اسمبلی کې ته نه حکومت کې ته نه تا حکومت خپل وخت دغه کړه د اسمبلیانې د ماتې کړې حکومتونه د ختم کول خپل بیا چې د قومي اسمبلی نم پارلیمنټ نم لاړې نو ته بالکل سیسټم نه بار شوې نو مته ظاهره خبره ده اپرنټلی خدا ښکاري چې د دې به هغوی ته نقصان وي چې سړک باندې به کله پورې مته خلک به سړک ته راوباسي او آیا دا شی به دوی ته څونه فایده یا نقصان رسوي زما خیال نه چې دې نه بس زیات فایده به دوی اوچت او سر آیا تاسو ته لګي چې دا سړک والا سیاست به اوس آسان وي ولې چې مونږ کتلی دي کله چې عمران خان صاحب په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې حکومت و نو هلته کې به سیاسي کله هغوی ګیدرینګ کو نو هغې کې به انتظامي او سپورټ هغوی ته حاصل و یو جلسهګانه بل ته تلو دپاره هلیکاپټر هغوی ته اویلیبل و متعلقه ایم پی اے ایم این اے یا منسټرز چې وو هغوی به هلته خپل کردار ادا کو پولیس به څه قسمه مسله نه کوله په خپله به سپورټ کول که احتجاج یې کو سړک به ورته بنده و اوس به آیا چې کوم احتجاجي سیاست دی هغه څومره اسان وي دوی لپاره بالکل تاسو بالکل ټیک وایي چې سړی په سیسټم کې دن نه وي نو دا احتجاج هم آسان دي که نه چې خپل حکومت یو عمران خان صاحب په تاسو یاد وي مخکې به پېښور کې به اسلام آباد نه لاړو اوس هم دی نه چې دی نو دی په لاهور کې دی اوس به دا کتل غواړي چې دوی به اوس چېرته ځي که نه ولې چې یقینا مخالفت دی وفاقي حکومت د دوی خلاف دی پښتونخوا کې به حکومت د دوی خلاف دی پنجاب کې هم دی خامخا چې یو سړی احتجاج کوي او د حکومتونو دونه زیات مخالفت کوي نو هغې خلاف مقدمات هم جوړېدی شي ګرفتاریان هم کېدی شي بیا احتجاج دپاره څنګه چې تاسو ووایي ریسورسز هم پکار وي پیسه هم پکار وي ګاډي هم پکار وي خلک هم پکار وي نو دا هر څه چې سیسټم نه بار دا دونه آسان نه دا به یقینا یو ډېره ګرانه مرحله به پاکستان تحریک انصاف دپاره چې خپل احتجاج هغوی کنټینیو وساتي یو اوږد مودې دپاره یا الیکشن دپاره مطالبه وکړي او هغې دپاره چې دی سړک د پاسه چې دی هغوی احتجاج وکړی شي او سر د بل خواته موږ د نورو پارټو ته وګورو تاسو خو تقریبا دیش 15 کلونه هر څه ګوره لګیا یې دغه پارټیانې چې کوم بار بار به عمران خان ته تبلیغ کو چې ته راشه پارلمان کې کېنه دا اچانک استفاګانې منظورول تاسو ګڼئ چې اخلاقي توګه باندې دا جواز اوس پی ډي ایم ورکولی شي چې دا د هغوی استفاګانې به موږ منظورې کړې 9 میاشتې پورې نه منظورولې او چې کله دواړه اسمبلی تحلیلې شوې هغوی په عمق قرض باندې د هغوی استفاګانې منظورې کړې ماته دا هغوی سټریټیجي وه که نه ما ته څنګه دې ته ګورم
دغه سټریټجی وا چې کله پوره کنه عمران خان کوم مخکې استعفا ورکړو دا وی چې موږ ورته واپس اخلو نو مخکې نه منظور کړو په نو چې راجا پرویز اشرف صاحب ټي وی باندې ما ته هغه وی ما دوی ته چې راشه دوی نه راتل استعفا ما سره پرته وي بیا ما د دوی بیاناتو کتل د دوی ټویټس کتل د دوی واتس اپ میسجز کتل نو زه په دې کنوینس شوم چې دوی ټیک استعفا کوي ورکړي خپل مرزه سره وکړي هر ممبر نو ځکه ما منظور کړی نو مده یقینا دا خو مده ټیکنیکلی خدا ټیک دی چې هغه سپیکر چې وایي چې بس استعفا زه منظوروم مده بیسیکلی سپیکر سیټسفیکشن دی کنه په دا کې جی جی چې سپیکر به سیټسفائی دی هغه به په دې باندې به اطمینان دی چې او به دا سړی چې د استعفا ایم ان ای یا ایم پی ای یا ممبر چې دی هغه څه دباو نه بغیر د استعفا ورکړي نو چې مته ټیکنیکلی خدا خبره ده اوس چې سپیکر وایي چې زه مطمئن یم د استعفا نه به هغه قبول کړي اوس اخلاقی طور باندې وګورئ نو هغه خو یقینا ډېرې خبرې وشي اخلاقی طور باندې بالکل ټیک نه ده هغه ښکارا منتقاری چې دا یو سیاسي چال دی یو پولیټیکل موو وو تحریک انصاف طرف نه او بیا پی ڈی ایم یا موجوده حکومت طرف نه هم دوه طرف نه دا سیاسي چالو نه او استعفا ورکړي دا واپس واغسته دوی استعفا نه منظور کړي دا منظور کړي بیسیکلی خو سیاست روان دی کنه جی بالکل او سر دغه سیاست کې بیا تاسو مونږ چرته ولاړ یو ولس چرته ولاړ دی خیبر پختونخوا یا پنجاب یا کراچۍ د ټولو عمران خان صاحب ته په قومي اسمبلی کې نمائندګي ورکړې وه د خیبر پختونخوا په 52 کې تقریبا 40 حلقې پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې اوس په هغې حلقو کې چې کوم خپه ممبران دي ناصر موسازی صاحب شو نور عالم صاحب شو هغه شته ایم این ایز دي خو باقي ټول حلقې خالی شوې او هلته کې ضمني انتخاب هم امکان نه ښکاري چې هغه به وي بیا په صوبه کې صوبایي حکومت هم نشته نو دغه 4 کروڑه خلک د خیبر پختونخوا دا به خپلې نمایندګۍ نه محروم وي بلکې تاسو دا وګورئ یو آر ویری رائټ خلک بالکل محروم شو چې کم خلکو استعفا یا ممبرشپ رکنیت ختم شو د پارلیمنٹ بلکې دا وګورئ چې په نېشنل اسمبلی کې اوس چې کم خلک پات دي هغه 2/3 میجارټي هغه نه جوړي جی بالکل شته خلک ټول راشي ایوان تول تکین هغه 2/3 میجارټي نه جوړیږي بالکل د دې مطلب دا چې قومي اسمبلی چې ده هغه قانون سازي نشي کولای قانون سازي د پاره تاسو 2/3 میجارټي پکار هر قانون چې تاسو پاس کوئ ریجیکټ کوئ ترمیم کوئ هغه د پاره 2/3 میجارټي پکار دي هغه به مته اسمبلی کار قانون سازي اداره قانون سازي ده کنه هغه اوس نشي کولای زیات زیات ریزولوشن په ډیسکس کیو ریزولوشن په پاس کیو سمپل میجارټي ولا شونه بکای نو مده یو آر ویری رائټ دې سره ډېر غټ نقصان شو مده خلک نمائندګي ختم شو د نېشنل اسمبلی د قومي اسمبلی چې کم بیسک کار دی آئینی چې کم کار دی هغه به اوس نشي کېدی کله پورې چې دا اسمبلی موجود وي دا اسمبلی به کار نشي کولی مده په دې سیاست کې یقینا د عوام خو فایده نشته او دې لپاره پکار دي چې عوام په خپل د پولیټیکل پارټیز کې ایکټیو شي پولیټیکل پروسیس کې عوام صرف سڑک باندې نه بلکې پالیټکس کې انټر شي عوام چې داخل شي پالیټکس کې سوالي یو اکټیویټي یو عام سړی یو اکټیویټي سوالي په سیاست کې د پاکستان چې د دوی د سیاسي پارټۍ چې د خلکو خوخه او د خلکو مفاد مطابق چې د غوي کار کوي او سر دیر سے کہ الیکشن کمیشن ته چرته ګوره الیکشن کمیشن غیر جانبدار اداره ده او بیا کومګه آئینی دا غوي ذمہواری ګورو لکه په پنجاب کې خیبر پختونخوا کې هغوی پابندي ولګوله چې اس قسم ته تعیناتی نه کیږي تبادلې به نه کیږي خو پنجاب کې آئی جی هم بدل شو چیف سیکرټري هم بدل شو سی سی پی او لاهور هم بدل شو خیبر پختونخوا کې هم دغسې تعیناتیانو خبرې کیږي لګیا دي چې دا افسران به بدلیږي بیا چې کومې حلقې خالی شوې د قومي اسمبلی هلته په نوي ورځو کې دننه ضمني انتخاب کول دي خو الیکشن کمیشن هلته کې هم لاس اوچت کړي چې موږ سره فنډز نشته موږ دا انتخاب نشو کولی جی ہاں بالکل مطلب چې دا شونه دا دي چې پکار چې الیکشن کمیشن دې جواب ورکړي چې آیا دا څه ولې نه کیږي یا چې د قانون یا آئین ولې ماتي لګیا دی یو ځای کې تاسو آرډر کړی چې ټرانسفر دغه باندې کیږي نو ولې وشول نوې تعیناتیان ولې وشوي یا ضمني انتخاب پکار خدای چې څنګه دغه خالی شي هغه سره دی یو سیټ خالی شي نو هغه سره سمدستي هغه د پای الیکشن د ضمني انتخاب عمل چې شروع شي پکار دی چې اوس پورې به شروع شي
نو یقیناً الیکشن کمیشن ته پکار دی چې دا د دیشي وضاحتو کی کام ته چې دا ولې دی کې ډیلی دی او دا بعض ځایونو کې چې کوم دا قانون ماتیږي نو په ګوته به هغوی باندې چتیږي هغوی د کوم امپارشلټي دا هغه مته هغه باندې حرف راځي نو پکار دی چې دے مسټ اپلای ټو اټ. اخیرانه سوال سر چې کوم خبرې کیږي د وخت کې چې 90 ډیز کې بعد دوانو صوبو الیکشن کیږي دغه د قومي اسمبلی حلقو الیکشن به کیږي او عام انتخابات په اکتوبر پورې کیږي تاسو چې کومه تجربه ده د هغې په بنیاد تاسو ته څه لګي آیا دا هر څه به په ټایم باندې وشي؟ نه فلحال خو دا ښکاري چې دا به دا ګران ورته ښکاري ولې د ټول نه غټه مسله خو دې وخت کې چې کوم جوړه ده هغه معیشت دی. دې وخت کې د معاشي توګه باندې د ملک حالات ډېر خراب دي یعنې دې وخت کې کوم مثال په توګ څه 4 اربه روپۍ دي او راتلونکي 2-3 ورځو کې موږ یو غټ کس ورکول دي 1.5-2 اربه هغه ورکول دي او بیا 2 میاشتو پس ورکول دي کوم مثال په توګ دا بار نه پیسې نه راځي او دا کښتونه موږ ورکو نو موږ به ماینس کې لاړ شو زموږ چې کوم زر مبادله ذخایر دي هغه به ماینس نه مراد دی چې ډیفالټ بالکل. نو ما په خیال چې دا به یو ډېر ښه ریزن موجوده حکومت دپاره وفاقي حکومت دپاره چې هغه یو مدد معاشي ایمرجنسي غونډه ولګوي او که هغوی غواړي نو دا شاید ډیلې کولی شي مطلب چې الیکشنز او دا انتخابات او دا صوبایي حکومتونو د صوبو او د قومي اسمبلی دپاره هم دوی دا کولی شي خو بهرحال دا به اوس کتل غواړي او خو دې نه زیات غټ دغه چې دی هغه سوال د معیشت دی چې آیا هغوی دا معیشت به هغوی څنګه هینډل کړي دا سچویشن به څنګه سمایي په لاره به یې وړي و دا بهرحال دا یو ایکسکیوز کیدی شي دا یو بهانه یا یو وجه کیدی شي وفاقي حکومت دپاره چې هغوی دا د خبرې نه یو وجه جوړ کړي او انتخابات چې دي دا د 2 صوبو کې ضمني او د وفاق سطح والا قومي اسمبلی دپاره چې کوم کېږي هغه هم که دوی ډیلی کړي نو دا یو وجه کیدی شي. ډېره شکریه عبدالله جان صاحب او څنګه هغوی خبره وکړه کافي حیران کن خبره هم ده او مسله هم ډېره غټه ده چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا په عملي توګه باندې د نمایندګۍ نه محرومه دی کوم چې دغه 10-12 سیټونه اپوزیشن ګټلي د مولانا صاحب د پارټۍ راغلي دي یا عبدالاکبر چترالي صاحب راغلی دی بیا عباد صاحب د شانګلې نه راغلی دی هزارې نه د مسلم لیگ نون لږ ډېره نمایندګي ده یا دا چې منحرف ممبران دي ناصر موسیٰ صاحب شو نور عالم صاحب شو صرف دا نمایندګي د خیبر پښتونخوا پاتې ده باقي ټوټلی خیبر پښتونخوا نمایندګي نشته چې کوم خلک دې وخت کې وو ایم این ایز تقریبا 40 خوشه د خیبر پښتونخوا نه منتخب شوی هغه د وخت کې استعفا منظوره شوه هغوی به د وخت کې په ایوان کې نه وي ټوله صوبایي اسمبلي دا معلومه ده خبره صرف دغه مسله نه ده دا نمایندګي خو نه لاړه خو دا نمایندګي څومره وخت پورې لاړه دغه نمایندګي چې کومه تلې ده دغه نمایندګي به کله پورې نه وي آئین خو دا وایي چې دا نمایندګي به تقریبا 90 ورځو پورې نه وي هغې کې دننه به انتخابات کیږي خو اصل صورتحال دی نه زیات تلخ دی دی نه زیات سخت دی زیات مشکله دی او خبره پکې دا راځي چې دغه انتخابات حکومت لیټ کول غواړي ډیلی کول غواړي آیا دغه ایوان کوم چې 342 ممبرانو دی هغې کې که 124 یا 126 کم ممبران چې وفات شوي دي الیکشن نه دی شوی چې دا پکې نه وي نو هغې نه بغیر به دغه الیکشن دغه ایوان چلیږي که دا ایوان هغې نه بغیر چلیږي نو بیا به دغه صوبایي اسمبلیانو کې دننه ناست خلک چې کوم نشته دی د وخت کې اسمبلي نشته دی د هغې چې کومه نمایندګي ده هغه ولس به څه کوي خیبر پښتونخوا ولس به آیا را روان 8-9 میاشتو پورې به خپل نمایندګۍ نه محروم وي دا یو ډېر غټ سوال دی او په دې به نور هم بحث کول پکاري او تپوس به کول پکاري منتخب نمایندګانو نه متعلقه خلکو نه چې ولې خیبر پښتونخوا یا پنجاب د خپل نمایندګۍ نه محرومه دی یو ډېر شان دماغلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پرون بله ورځ یوه افوا وګډېده او خبره پکې دا وه چې ایبټ آباد نه
پټرول ملاوېدل بند شو. بیا هغې نه پس پرون دا خبره ډېره زیاته ګرمه وه په وټساپ ګروپونو کې هم وه چې جی LCs نه دي میلاو شوي او هغه چې کله پورې نی میلاو نو پاکستان کې د پټرول یو بحران جوړېدی شي او ملک بر ټول ملک کې به چې څومره هم د واقع پټرول پمپس دي چې څومره هلته پټرول دي بس دقه پاتې دي چې څومره استعمالولی شی استعمال کوي دې نه پس نور پټرول نشته دی. دا افوا ګرمه وه او ورسره بیا پرون سهار 19 بجې بجلی هم غیبه شوه. نو مختلف پټرول پمپونو سره بجلی هم نه وه چې هغوی هلته کې خلکو ته دغه سروس ورکړی وې. دا هر څه خپلو کې راکلب شو او ماښام کې خلک اچانک د کور نه راووتل. خلکو دا وی چې پټرول که نن واچول ټیک ته یعنې بیا نور چانس نشته دی او ټوله صوبه کې صرف خیبر پختونخوا کې اسلام آباد پنجاب او په کراچۍ کې دا صورتحال نه صرف په خیبر پختونخوا کې و چې دا خلکو دغه پټرول پمپونو باندې پوره یو قطار جوړ شو. خلک راووتل خلک ویرېدل چې موږ ته همدغه پټرول پکار چې څومره پاتې دي که دا هم وانه چول نو ارڅه تلي دي. یو خو دا چې حقیقت څومره و په دې ارڅه کې او بل دا که دا ارڅه ختمېدل نو نن ولې پټرول ملاویږي نن ولې په پمپونو باندې رش نشته. په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره خیبر پختونخوا کې چې کوم پټرولیم اسوسییشن دی د هغوی مشر عبدالماجد صاحب موجود دی. ماجد صاحب ډېره شکریه. سر یو خو لږ موږ په دې خبر کې چې دا افوا د کوم ځای نه وګډېده چې موږ سره نور پټرول شته دی نه بس همدغه پاتې دي. جمعې پر ورځ PSO ترجمان دا وویل چې موږ سره هر څه شته موجود دي خو بیا هم خلک په دې ویرېدل چې پټرول بس ملک کې ختمیږي. خبره ده جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ډیره شکریہ تاسو د لاین باندې واغستم. دا افوا یو 15 days یا 16 days بفور آیل مارکیټینګ کمپنی څومره چې دي هغې دا یو لیټر ولیکلو حکومت ته چې تاسو LCs نه کولاویږي نو موږ ته دا بحران پیدا کېدی شي. تاسو په اخبارونو کې دا خبره کتلي چې OMC چې دي دا یو لیټر ګورنمنټ ته لیکلی و. هغې باندې ډاکټر مصدق ملک صاحب او اوګره چیرمین ویل چې نه موږ سره رزلټ دي خپل څومره دي او ډېر زیات دي. نو صوبه سرحد چې دی تاسو ته یاد دی 24-25 ورځې وشوې چې د CNG بند کړی ده. بالکل او یکم نه بند دي نو یکم نه چې بند دی نو هغې پرشر هم چې دی پټرول باندې راغی نو پټرول کنزمپشن چې دی آلموسټ ډبل شو او دا لیټر او دا خبرې چې وروستو ګورنمنټ سره لګیا وو نو کنزمپشن زیات شو. دخوا سپلای چې دی خلکو زیات واچوله نو اخوا څومره چې OMC دي هغې خو خپل یو کوټې مطابق ورکوي. نو تقریبا KP کې تاسو ته اندازه شته 60 to 40 60% پمپونه ډرای شو 40% چلېده 60% بند شوي 60% بند شوي. اوس هم تاسو هزاره وګورئ تاسو سوات وګورئ هغې کې ډېر پمپونه ډرای دي. پېښور پمپونه هم ډېر زیات پوره ورځ نن ډرای وو پرون هم ډرای وو. نو دا ولې سر دې نه علاوه چې دی دا مین درې کمپنیانې دي یو PSO شیل او ټوټل دی خو خپل پروډکټ خپل پمپونو باندې ورکوي ټیک دی هغه روټین کې کم ورکوي خو دا دی چې بیرل هغې پروډکټ خپل کمپنیانو ته خپل ریټیلر ته ورکوي. دې نه علاوه بل څومره کمپنیانې چې دي هیسکال دی باکري دا اټک دی نور څومره کمپنیانې چې دي هغې دا بایکو دی هغې دا خپل پروډکټ بند کړی فرام دی لاست 2 weeks نه لکه 2 هفتو نه هغوی پمپونو ته پټرول نه ورکولو. نو نن ما دې باره کې اوګره ته هم خط ولیکلو چې دوی نه هم تپوس وشي چې دوی 2 هفتو نه ولې بند کړی و او دوی خپل دا ډیوټي خپل پمپونو ته ولې نه ورکولو. نو هغه پرشر هم چې دی د 3 کمپنیانو باندې PSO ټوټل شیل باندې راغی. سر چې کوم وایي چې 60% پمپونه دې وخت کې خشک پراته دي نو د هغې بحاله دپاره سپلای نشته او دا به څومره وي اندازن په صوبه کې څومره پمپونه دي؟ نو پمپونه خو 272 نه سوا چې دي هغه د PSO دي دغه څه ورپسې شیل ټوټل لږ تعداد کې دي هغې کم دومره نه دي څومره PSO دي. نو دا ټول چې دی یکدم خو ډیمانډ زیات شو ادر کمپنیز چې دي هغې خپل پروډکټ ورنه کړ نو دا ټول پرشر چې دی د 3 کمپنیانو پمپونو باندې راغی. نو دا حالات ځکه پیدا شو او ټول مین وجه دا ده چې دی CNG بند کړی ده. که دی CNG همدغسې روان میاشت کې هم کنټینیو وکړو دا حالات ډېر زیات بدتر کېدی شي. تاسو سر ذکر وکړه چې دې وخت کې 60% چې دي هغه ډرای دي خشک دي مطلب دا چې دا بحران اوس هم شته دی بالکل دا نه چې ختم نه دی کم شو. پرون داسې یو پینک پیدا شوی او پینک په وجه خلکو منډې تړې شروع کړي نو نن هغه پینک کم دی.
او سر دغه چې کوم باقي 40% تی نو دا چې کوم تاسو یادم که تاسو ختم لیکلی دی اوګرا ته نو آیا اوګرا خلاف څه کاروایی کولی شي؟ ډیفینیټ ورته شي کولی جی. اوګرا خو وایي چې موږ سره ریزرو زیات دي او هغې وینا په مطابق منسټري اف پټرولیم ته هم خطو لیکلو او پی ایس او کمپنی ته ما انډیویجوال یو الګ نن ورسره فون باندې ملاقات مې وکړو، بل خط مې ولیکلو چې تاسو خپل 10 لک لیټر کور کوئ دا 20 کوي چې خلکو باندې دا پرشر کم شي. او سر د خیبر پختونخوا کنزمشن دی څومره ضرورت څومره دی مونږ ته؟ کنزمشن خو تاسو ګورئ پرون حالاتو کته نن هغې نه لږ کم دی نو کنزمشن ایکچوئل خو پته نه لګي. کله پینک شي چې 2-3 روپو اچوي نو هغه 10,000 روپو انګې فل کول شروع کو نو خامخا دا فرق پریوزي. مین فرق چې دی چې دا سی ان جی نه کولاوي دا پرشر برازي. او سر تاسو څنګه زه پرون چې اچانک خلک راووتل نو پرون آیا کنزمشن کې څومره فرق راغی؟ تاسو پخپله هم اونر سره په رابطه کې اکثر لا د شپې خو دومره پریشر کلم نه څومره چې پرون راغلی خو لکه څومره به فرق راغلی؟ تقریباً چې چا سره پراډکټ و هر څه چې دی 11-12 بجې پورې 1 بجې پورې ټول پمپونه ډرای شوي وو. نن سهار چې پراډکټ راغی سهار چاته راغو چاته غرمې میلاو شو چاته ماښام نه پس میلاو شو نو اوس هغه رش چې کوم پینک و پرون په شانتې نه دی نن هغه لږ حالات قابو. او سر دا راته ووایه چې دا کم صورتحال دی دې کې دننه د پمپ انتظامیه څومره ذمواره ده ولې چې مختلف ضلعو کې گرفتاریانې هم شوي دي؟ تاسو به ګیلم بیا کوئ چې زموږ خلک یې نیولي دي خو لکه پمپ ډرای ساتل خشک ساتل سپلای نه کول دې کې بیا پمپ انتظامیه څومره ذمواره ده؟ پمپ انتظامیه دې کې څه خبره ده جی هغوی خو خپل پیمنټ کړی دی او ایم سی ته کچا 32,000 کړی دی چا 40,000 کړی دی نو هغې پسې 8 او 16 میلاویږي ورته باقي نه میلاویږي. نو پمپ انتظامیه که پمپ ته خو 2 پیسو ګټه ده شی به راځي خرڅېږي به 2 پیسې به بچت کېږي دا بلونه او د اسټاف خرچې او دا پوره کېږي. پمپ خو ناسم دی دپاره دی چې هغې ته شی کم میلاویږي نو شی به کم خرڅېږي او پمپ به ډرای شي. ډرای کې خو هغې نقصان ده او شی پروډکټ موجودي چې خرڅوي نو 2 پیسې به ورته هم ګټي او خپل اسټاف ته به ورکوي د بجلي بلونو کې او نور مت کې به خپل کار پوره کېږي. د اے سی او ډي سی ته لږ واض اختیار دومره میلاو شو دې نه څوک تپوس نه کوي چې تاسو منډې پړې چې د ریټیلر پسې منډې واغستې تاسو ته پکار ده چې او ایم سی سره خبرې وکړئ چې ایم سی ته وایي چې بھائی 40,000 پیمنټ کړی ده هغې ته 40 ورکړه که نه هغې ته 800 نه ولې ورکې؟ لکه تاسو وایه چې پمپ انتظامیه پیسې ورکړي دي خو چې کم دی وخت کمپنیانې دي چې چا فرنچایز دی پمپ انتظامیه سره دی هغوی پیټرول نه ورکوي چې موږ سره شته او پیمنټ دې سره موجود دی د خپل پیمنټ په مطابق ورکړي که نه ولې نه ورکوي؟ نو سر دی کې فیډرل ګورنمنټ څه کوي لګیا دی بیا لکه دومره کیاس صرف په خیبر پختونخوا کې ولې دی پنجاب او بلوچستان یا سندھ کې ولې نه دی؟ خو هلته خو سی ان جي نه و که نه سی ان جي خو دی یکم نه دلته کې پی کې بند کړو دا خو زمونږ ډېر لوی بدقسمتي ده مونږ څوک تپوس والا نشته چې یاره زمونږ خپل د کرک نه دا ګیس وځي او ټوټل کنزمشن چې دی زمونږ 23% دی باقي مونږ پنجاب ته ورکوو نو د 23% ورکوي ورته که نه 23% باندې تاسو څه تکلیف دی چې تاسو سی ان جي بند کو دومره کورونو باندې تاسو رزق بند کو او دومره دا غریب خلک چې دي دا غریب خلک چې دي همدې خپل ټکسیانو باندې او رکشو باندې دا خپل گزاره کوي هر چا پسې کور کې 9 کسان دي چې دا 9 کسانو کار نه پوره کېږي نو خلک بېروزګار او د پټرول باندې ظاهر دی هغې زیات پیسې لګي بیا خلکو نه هم زیات پیسې چارج کېږي نو پرابلم همدې کې جوړ شو. او سر دا راته ووایه چې کومه شپه وه خو تېره شوه خلکو سینګ هم تېره کړه په منډو تړو کې وه یره کې وه اوس د مخکې صورتحال څه دی دې جنورۍ کې اوس هم 7 ورځې پاتې دي تاسو بیا فروری ذکر وکړو چې فروری کې هم ممکنه ده چې صوبایي حکومت دا پابندي په سی ان جي باندې وساتي نو زمونږ صوبه کې به د پټرول صورتحال بیا صحیح بس ډیفینټ چې کوم حال تاسو وکړو ته هم دې نه بدتر به وي دې نه ښه به نه وي دې نه بدتر وي بطریقې تاسو سی ان جي پسې دومره پرشر په دې پټرول باندې راغو چې تاسو خپله وکتل نو تاسو سره کېنه صوبایي حکومت سره نه چې دا پابندي واپس والو خو خیر وزیر اعلی راغې خو لکه دا پابندي خو سیکرټري داخله لګولې ده هغه درخواست کړی دی نو هغه دا واپس اخیستی هم شي بالکل به نه شي اخیستی جي کې پی کې خو دا چلېده او دومره خلکو روزګار او دې پسې دومره خلکو کورونه چلېده دا خو ټول پایه جام شوې ده
خلق تکلیف کی دی خلکو دا تکلیف دی لري کی اوس خو مخکې خو بل شانته ګورنمنټ هغه سنټر سره نه لګی دا اوس خو مطلب داسې یو ګورنمنټ راغی چې هغه سنټر سره خبره کولی شي او افسوس دی چې صوبه سرحد دپاره څوک خبره کولو والا نشته د صوبې نمائندګي نشته. ډېره شکریه عبدالماجد صاحب او څنګه هغوی خبره وکړه. یو خو دا هم وه چې کوم هغوی خبره وکړه سی ان جي پمپس بند دي نو د هغې ټوله چې کوم پریشر او دباو هغه هم په پټرول پمپ باندې راغی. بل دا و چې پرون ټوله ورځ بجلي نه وه نو خلکو جنریټر چلولې او جنریټر دپاره هم دغه پټرول او دغه ډیزل پکار و او هغې دپاره هغوی دغه پمپونو ته راتلل او هلته کې هغوی د وجه نه هم یو رش جوړو. بیا بجلي نه وه پمپ چالو ساتل هم ممکنه نه وه. دا مثلا به خو څنګه ذکر وکړه چې صرف 3 داسې کمپنیانې دي شل هغوی نوم واغشته پاکستان سټیټ آیل او سره ټوټل چې دا خپل آیل ورکوي لګیا دي باقي کمپنیانې نه ورکوي. دا هغوی دعوه ده او دا دعوه ډېره غټه ده چې په صوبه کې نیم نه زیات پمپونه خشک دي مطلب هلته کې نشته دی پټرول. هغوی پیمنټ کړی دی هغوی کمپنیانو ته پیسې ورکړي دي کوم چې د پمپ انتظامیه ده هغې نشته دی هغوی خپلې چې کوم د هغوی سره فرانچایز دی هغې ته هغوی پیمنټ کړی دی او هغوی ورله نه ورکوي او که په وخت باندې دی مونږ حل رو نه ویسته نو فروری به د دغې پرونۍ شپې نه زیاته سخته وي. دا هغوی ذکر وکړه او دا یره چې کومه دې وخت کې دا مسله غټه نه وه خو پرون هغه مسله غټه شوه ولې چې خلک ویرېدل او خلک راووتل او دغه خلکو یره هم صحیح وه چې آخر موږ به کوو څه که دا څه بندېږي آخر روان څه دي حکومت څه کوي لګیا دی یو کیاس دی یو غیر یقیني صورتحال دی او هغې کې همدغه ولس متاثره کیږي. دغه د بجلی بریک ډاون هغه هم یو ډېر غټ خنډ و غټه مسله وه او تر اوسه پورې ډېرو علاقو کې بجلی لا معمول ته نه ده راغلی. صورتحال سره د خیبر پښتونخوا یو ډېر شم دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پرون سهار تقریبا 9 بجې وې یا 9 منټه د پاسه 9 بجې وې چې بجلی وا او لاړه بیا راړه غیبه شوه څه پته ونه لګېده چې آخر شوي څه خو هغه چې کوم فالټ و هغه صرف زمونږ په کور کې یا زمونږ په مالت کې یا زمونږ په ښار کې نه و هغه په پوره پاکستان کې و او ټول پاکستان کې دا یو بریک ډاون مخې ته راغی چې د هغې کم بحالي وه هغه نن سهار چې کوم دې وخت کې انرجي اینډ پاور ډیویژن دی هغوی ټویټ کړی نن سهار 25 منټه د پاسه 6 بجې چې پاکستان کې تقریبا 1112 ټوټل فیډري دي هغه ټولې مونږه بحال کړې او مرمتي کار ختم شو. خو بیا هم هغې نه پس یو لوډ مینجمنټ وي د هغې د وجه نه په پوره صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې مختلف ځایونو کې ګنټه بجلی وه او ګنټه به نه وه څه ځایونو کې 2 ګنټې نه وه او 1 ګنټه به وه او څه ځای کې به ګنټې نه کمه هم بجلی وه. دې وخت کې د خیبر پښتونخوا صورتحال څه دی کم ځای کې بجلی په پوره توګه بحاله شوې ده او کم ځای کې لا اوس هم لږ ډېر کار روان دی. په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پېښور الیکټرک سپلائی کمپنی ترجمان محمد عثمان سلیم صاحب تلیفون لائن موجود تھے. عثمان صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں بجلی کی صورتحال کیا ہے, کہاں کہاں پر مکمل طور پر بجلی آ گئی ہے اور کہاں پر اس وقت بھی کام جو ہے وہ جاری ہے؟ جی بہت شکریہ پہلے صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. اور دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ پشاور یا اگر میں پیسکو کی بات کروں تو پیسکو میں ٹوٹل 112 گریڈ اسٹیشنز ہیں. تو اس وقت ماشاءاللہ سے ایک پورے 112 گریڈ اسٹیشنز ہیں ہمارے, وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ریسٹورڈ ہیں, انرجائزڈ ہیں اور وہاں سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے. ایون جب کل کے دن میں جب بریک ڈاؤن ہوا تھا تب رات 11 بجے سے پہلے جو کہ ہمارے 80% سے 80% سے زیادہ ہمارے جو گریڈ اسٹیشن تھے وہ بحال ہو چکے تھے. یہ پیسکو کا ایک بڑا اعزاز ہے کیونکہ نارملی اتنی جلدی کسی بھی الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اس طرح سے نہیں ہوا ہے. اس کے بعد جب آج صبح سارے جو ڈومیسٹک لیول پہ بجلی کی فراہمی تھی اس کو یقینی بنایا گیا تھا, اور اس کے بعد انڈسٹریز جو تھی ہماری سیکنڈ پرائرٹی تھی. فرسٹ پرائرٹی پہ ہماری ڈومیسٹک انرجی کی نیڈ پوری کرنا تھا اور سیکنڈ پہ ہمارا تھا کہ ہم نے بجلی انڈسٹریز کو فراہم کرنی ہے. اور الحمدللہ آج صبح 12 بجے سے پہلے ساری انڈسٹریز کو جو کہ پیسکو کے انڈر آتی ہیں ان کو بجلی فراہم کر دی گئی تھی. اور سر یہ کچھ علاقوں میں اس وقت بھی بجلی کی آنکھ مچولی چل رہی ہے, آیا وہ یہ مرمتی کام کی وجہ سے چل رہی ہے, لوڈ مینجمنٹ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی اس کی
کی دو ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے کہ کچھ مرمتی کام ہوتا ہے, کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں جس کا ہم بذریعہ میڈیا لوگوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتے ہیں کہ ان علاقے جات میں اس ٹائم سے لے کے اس وقت تک بجلی جو ہے وہ اویلیبل نہیں رہے گی. دوسری ریزن یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے, جیسے ابھی پورے پاکستان میں بریک ڈاؤن تھا, تو اس میں اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ بجلی ہم فوری طور پہ ہم بالکل بحال نہیں کر سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم بجلی کو جو ہے بحال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ بجلی کمپلیٹلی بحال ہونے کے بعد بھی اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں بجلی سم ٹائم تھوڑی بہت لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے اس کی. کیونکہ اگر ایک ساتھ اگر آپ بجلی فلو کر دیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ آنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم لوگ, کیونکہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, پیسکو ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, تو ہماری سپلائی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں پیچھے سے پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہاں سے کتنی بجلی کی سپلائی آ رہی ہے. تو اس بیس پہ تھوڑا بہت تو عوام کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. عوام پہلے بھی کوآپریٹ کرتی ہے اور ہم ابھی بھی یہی التماس کرتے ہیں عوام سے کہ وہ تھوڑا اور کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ کچھ ہی وقت بعد بجلی کے بلاک عامی طریقے میں بنایا جائے گا. اچھا عثمان صاحب, یہ جو پورا 32 یا 34 گھنٹوں کا ایک سلسلہ آپ نے ذکر کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مکمل طور پہ سسٹم جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا, اس تمام سسٹم کے اندر اگر ہم تھوڑا سا ایک اور سسٹم کو دیکھیں جو کہ پیسکو نے, جس آپ نے ذکر کیا کہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی کہ 33 دن ہیں, 33 ڈیز ہیں جو مرمتی کام ہے الٹرنیٹ ڈیز پہ آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ساتھ بنو کے اندر بھی جو وہاں کا سرکل ہے وہاں بھی مرمتی کام ہونے والا ہے. تو ان جو 48 یا 60 گھنٹوں کی وجہ سے جو بریک ڈاؤن آیا ہے اس سے وہ مرمتی کام کتنا متاثر ہوا ہے؟ کیا وہ شیڈول اپنی جگہ پہ ہے یا اس میں بھی کچھ چینجز آنے کا امکان ہے؟ جی نہیں, بالکل وہ شیڈول اپنی جگہ پہ ہی ہے, اور مرمتی کام اس وجہ سے ہی اس کا جو سب سے موزوں ٹائم ہوتا ہے وہ جنوری ہوتا ہے, کیونکہ جنوری میں جو بجلی پروڈکشن ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے, تو اس لیے اسکیجول کیا جاتا ہے جتنا بھی ریپیئر کا کام ہے وہ جنوری کے مہینے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آگے, کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں کوئی مسئلہ نہ ہو بجلی کی فراہمی میں. تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بجلی بالکل بند ہو جاتی ہے اور پھر اچانک سے لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے, تھوڑا فردر بھی چانسز ہوتے ہیں بجلی کی جو ٹیکنیکل فالٹ آنے میں. تو آبویسلی جیسے ہی کوئی اس طرح کا اسکیجول آئے گا جہاں پہ بجلی کا فالٹ ہوگا اور ہمیں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوگی, بذریعہ اخبارات ہم لوگوں کو ضرور آگاہ کریں گے. لیکن ایسا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے الحمدللہ. اس وقت ہمارے 112 جو ہمارے گرڈ اسٹیشن ہے وہ سارے آپریٹ کر رہے ہیں, پراپرلی آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر پیسکو مسٹر عارف محمود ستوتئی صاحب ہیں, وہ خود اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں. وہ خود وقتاً فوقتاً ٹیم سے آگاہی لے رہے ہیں کہ کہاں پہ بجلی اویلیبل ہے, کہاں پہ نہیں ہے, اور پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں بجلی مکمل طور پہ بحال ہو جائے گی, اور یہ جو وقتاً فوقتاً تھوڑی سی لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اس میں. ٹھیک. عثمان صاحب, جو اب ہمیں خوف ہے بطور صارف وہ یہ ہے کہ جو 33 دن کا مرمتی کام ہے وہ 33 دن میں ہی ہوگا نا, مطلب اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا کہ یہ 2 دن جو تھے اس میں اور کام آ گیا اس لیے اس شیڈول میں ایکسٹینشن ممکن ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹائم لائن دی گئی تھی اسی میں مرمتی کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے یہ جو بلیک بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, لیکن ایونچولی اس طرح کی ٹیکنیکل ایرر سم ٹائم آ جاتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو ہم ڈیفینیٹلی اپڈیٹ کریں گے. ہماری کوشش یہی ہوگی اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے. بہت بہت شکریہ محمد عثمان سلیم صاحب. اور سنگ اگوی خبر اوکڑا اگوی چکم خبر کہ یہ خدا کی چی مونگ سرا ٹوٹل پا پیسکو کے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مونگ سرا 112 فیڈری دی 112 فیڈرے ٹولے دے وقت کے بحال دی ٹولو مرمت کشوے دے کار پورا دے سنگا چی مونگا ذکر ہوکا چی پاور ڈیویژن نن سہار دا ذکر ہوکا چی مونگا بجلی پورا کڑے دا خو صرف پورا کول نو مرمت خو پورا خو بجلی ور کول ہمو پیسکو نن غرما 2:10 بجے سمرا ہوم انڈسٹری دا سمرا ہوم صنعتی زون دی اگر ټولو ته بجلی اغوی پورا کړه اغوی ټولو ته اغوی خپل کار پورا ورساو او د هغې نه پس وی چې اوس زمون کار پوره دی خو سیسټم څنګه چې دغه بریک ډاون نه اول څنګه و هغې ته راوستو لپاره موږ ته 40 غنټې 24 غنټې مطلب یو ورځ نوره پکار ده مطلب دا چې سبا سهار 6 بجو پورې ولې چې دا نن سهار 6 بجې ارسه معمولات ته راغلي و 6:25 باندے نور روان سہار 6:25 پورے با دا سلسلہ خپل ځای ته راشي خدای دا مطلب بالکل نه دی چې تاسو ته بجلی پوره ملاویږي چې په کم ځای کې دی وخت کې لوډ شیډینګ دی الته به کیږي ولې چې نن کم تفصیلات مخې ته راغلي دي 5000 میگا واٹ نه زیات شارټ فال دی مطلب دا چې دی وخت کې چې کم موږ تقریبا 16000 میگا واٹ بجلی پکار دا
یخنۍ کې د بجلی کنزمپشن کم شي هغې کې موږ ته 5000 شارټیج دی مطلب 33% نه زیاته بجلی نشته موږ سره ډوشته دی نه بیا د هغې مطابق چې پیسکو څومره بجلی ملاویږي او مخکې موږ له راکوي خو دغه 1/3 مطلب 8 ګنټې خو دا لوډ شیډنګ ځان تیار ساتئ او که تاسو بجلی بل نه ورکوئ یا ستاسو علاقه کې ستاسو فیډر باندې د بجلی اغلا ډېره زیاته ده نو بیا خو بجلی به انتهایي کموي خو چې څوک بجلی بل ورکوي هلته به هم لوډ شیډنګ بیا په خپل معمول مطابق کېږي کم چې کېږي او ورسره کم چې زما ضروري سوال هم و هغه دا و چې دا مرمتي کار زیاتره علاقو کې پیښور او د بنو سرکل موږ ذکر وکړو هلته کې ډېر زیات دی وخت کې مرمتي کار دپاره 3 ورځو تقریبا یو میاشت د وخت کې شیډول جاری شوی دی او شپږو نه والا تر 7 غنټو پورې بیا بجلی بند وي نو هلته کې صورتحال څه دی په الټرنیټ ډیز باندې وي یو ورځ بجلی وي په بل ورځ باندې بیا بجلی نه وي نو هغې ذکر وکړه چې دا به 3 ورځې روانې وي هغې کې به هېڅ قسمه تبدیلي نه راځي مطلب دا چې دغه 2 ورځو شارټ فال چې کوم راغی یا چې کوم دی وخت کې بلیک آوټ و هغې په مرمتي کار باندې اثر نه دی کړی تر اوسه پورې کار به همغسې رواني څنګه چې مخکې روانه وه خو خبره دا ده چې دا دومره غټ شارټ فال یا بریک ډاون ولې راغی د موږ سیسټم دی وخت کې زوړ دی هغه ختم دی او هغه دوباره نوې کولو دپاره چا هم سوچ نه دی کړی ولې چې دا اربونو روپۍ غواړي او دا یو ډېر اوږد سیسټم دی دومره ټایم او دومره انویسټمنټ څوک وکړي زموږ حکومتونه خو صرف د میاشت او د ورځې حساب کوي داسې پکار دی چې غټ ډیسیژن څوک والی د ګورنمنټ پکار دی چې هغه په فرنٹ فوټ راشي او دا ټول څومره د وخت کې مسلې دي هغه حل کولو دپاره غټې فیصلې والي ډیمونه هم جوړ کړي او بیا دغه ټرانسمیشن لاین دا سیسټم چې کوم بوسیده دی بوډا دی ختم دی هغه ژوندی کول غواړي هغه راځوانول غواړي اب څنګه کېږي دا بیا د منتخب خلکو یا د حکومتونو ذمواري ده پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان